بسم الله الرحمن الرحیم. ځنه کسان گناه د پاره کیدای شي ذهن کې یوه بهانه دا راوړي چې اهل بیت منونکي یو، مولا منونکي یو. که انسان گناه وکړي اهل بیت بچوي یا اهل بیت خلصوي، دا شی کیدای شي اتله ټیک نه دی. پکار دی چې انسان اهل بیتو نه حیا وکړي، شرم وکړي، او گناه پکار دی انسان کوي نه دغې بنیاد باندې چې اهل بیتو منونکي پکار دی گناه نه ونه شي. د یوه مشهوره واقعه کتابو کې ذکر شوی دی. حاجب یو شاعر و فارسی زبان، هغوی پرې انداش یوه مصرع ولیکله چې حاجب اگر معامله حشر با علیست، من ضامنم تو هرچه بخواهی گناه کن. ای چې حاجب حشر معامله چې کله علی سره دی، محشر معامله چې کله علی سره دی، زه ضمانت کوم چې څومره گناه کوای شي گناه کوه. نو خود حاجب ای چې خوب کې مولای کائنات ولیدلو، ما ته دی حاجب شعر د سینه دی لیکلی. شعر دا شی ولیکه، دویمه مصرع دا شی وایه. ټیک دی، اول مصرع صحیح دی. حاجب اگر معامله حشر با علیست، شرم کن از رخ علی و کمتر گناه کن. هغه دی چې مولا درته ای چې دویم مصرع کې دا شی وایه چې ټیک دی حشر معامله علی سره دی، خو شرم وکړه علی نه، گناه ما کوه، گناه ته ما ورنږدې کېږه. چې کله علی منونکی، چې کله مولا کائنات غوندې کې مولا و پیشوا لري، هغه معصوم و، هغوی سره گناه نه کول، هغوی گناه تصور نه دی کړی. پکار دی چې د علی منونکی شیعه هغه گناه ته سره ورنږدې نه شي، هغه گناه نه ډېره زیاته حیا وکړي. ویلې چې مولا منونکي نه، چې مولا منونکي گناه کوه، گناه ته ورنږدې کېږه. کوشش وکړو اهل بیت واجب نه پکار دی موت اوس نه گناه ونه شي.